أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله او هاغ سوک چه گمراه کی دلر اللہ تعالی فما له من ولی من بعده پس نبوی د پارا سوک دوس ورستو د گمراه کولو د اللہ نا نبوی د لبیا سوک کارساز وتر الظالمین او تبئین ظالمان لرا لما رأو العذاب ہر کلچ دوی اوینی عذاب یقولون نوائی بدوی هل الى مرد من سبیل آیاشت دے د واپسی سلار وتراهم او تبئین دوی لرا یعرضون علیها چه پیش کولے کیگی بدوی پدے جہنم پدے وور خاشعین من الذل وی بدوی ٹٹشوی د ذلت د وجنا ینظرون من طرف خفی گوری بدوی دے جہنم تا پاغی لیدلو پٹو پٹو سرا پر نظر پٹ سرا وقال الذین آمنوا اوائی بہاغ کسان چی ایمان راوڑے ان الخاسرین الذین بیشک تاوانیان هاغ کسان دی خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامہ چی تاوانی کڑی دی خپل زانونا او خپل اہل و عیال پورز د قیامت الا خبردار ان الظالمین فی عذاب مقیم بیشک وی بظالمان پا عذاب دائمی کے عذاب دا ہمیشوالی کے وما کان لهم من اولیاء او نبوی د دوی د پارا سوک مددگاران ینصرونهم چی مدد وکی د دوی من دون اللہ بغیر د اللہ نا یا پا مقابل د اللہ کے ومن یضلل اللہ او چالرچ گمراہ کی اللہ فما له من سبیل پس نوی بیا د پار سلارا د بچاو استجیبو لربکم قبول کڑی حکمون در رب خپل من قبل ان یأتی یوم مخی د دینا چراشی ورز هاغ ورز لا مرد له من اللہ چی نشت دے واپس کے دل دے لرا د طرف د اللہ نا ما لکم من ملجئن نبوی بیاستاسو د پارس زید پنائی یوم اذن پدغ ورز وما لکم من نکیر او نبوی بیاستاسو د پارا گنجائش د انکار فَإِنْ آرَضُوا پس کچر د دوی مخ اڑوی فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا نو پس منگ نئی لے گلے تو اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا دوی باند نگران د دوی ذموار ان علیک الا البلاغ نشت دے پتا باندے مگر رسول وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ او بیشکا ہر کلچ منگورسو انسان تا مننا دخپل طرفنا رحمتن سمہربانی سنعمت سوسات فرح بها نو دے تکبر کوي په هغه سرا
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ او کچرته ورسیږي دوی ته ست بدی ست تکلیف ست فقر ست سختی بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه عملونو چې مخکې لېږلي دي لاسونو د دوی فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ نو پس بیشک بیاوی انسان ناشکرا للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لرا بادشاہی دا اسپانونو دا او دزمکی دا یخلق ما یشا پیدا کوي هاغه سچ اوغاړي یهب لمن یشاء اناثا ورکوي چاته چې اوغاړي اناثا مونس اولاد زنانه بچي ويهب لمن يشاء الذكور او ورکوي چاته چې اوغاړي نارینه اولاد زامن او یزوجهم ذکرانا و اناثا یا ورکوي جوڑے یعنی نارینا و زنانا ویجعل من یشاء عقیما او گرزوی د چا د پاره چې اوغاړي شن انه علیم قدیر بیشک دغ اللہ دے علم والا او قدرت والا وما کان لبشر او ندی ممکن د یو انسان د پارا ان یکلمه الله چې خبري وکي د سره الله تعالی الا وحیا مگر په وحی سرا او من وراء حجاب یا ورست د پردینا شات د پردینا او یرسل رسولا یا راولیگی ورت پرشتا فیوحی باذنه ما یشاء پس وحیو کی دغ پرشتا دتا پا اجازت د اللہ د هاغ سچ غواړي اللہ انه علی حکیم بیشک دغ اللہ دے دیر اوچت او حکمتن والا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا او هم دغرنگی من وحی کردی تاتا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحاً د قرآن پاک من امرنا پا حکم خپل سرا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان نوتا تس پتا سعلم ما الكتاب چسد کتاب ولا الإيمان او ند ایمان پبارکی ولكن جعلناه نورا لیکن من وگرزاو دی قرآن پاک لرا رنا نهدی به من نشاء من عبادنا من ہدایت کو پدے سرا من لار خایو پدے سرا چاہتا چی اغاڑو د بندگان اخپلونا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي او بیشکت ہدایت کوي تلار خائی الى صراط مستقیم اغلار نیغ تربتا خائی لار نیغا صراط اللہ الذی لارد اللہ حاغ اللہ له ما فی السماوات وما فی الارض چه ده هغه د پاره دی هغه سچ په اسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی الا خبردار الی الله تصویر الامور خاص الله طرف ته واپس کیږي تمام کارونه تمام سيزونه